پښتانه که ادمزاد دي په خویونو کې هنر دي یو د بل په کمی ناست دی ځکه تل په بلا یاد دي نه حکمت لري نه عقل خو خرګوره په فساد دي دا لا شکر که خوشحاله چې بندي نه دي آزاد دي پښتون دا د الله پاک یو داسې یو قوم دی په خاوره باندې په مخ د ځمکه باندې چې په دې کې ډېر داسې خوبۍ دي چې هغه د علامه اقبال صاحب خبره په فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بند صحرائی یا مرد کوہستانی نو چې کوم د فطرت مقاصد دي هغه صرف پښتانه او عرب دوی په هغه تله باندې الله پاک پوره په پوره پیدا کړي دي د دوی په خټه کې هغه چې خصوصیات دي د دوی ټریټس داسې دي چې هغه لکه ډېر نازولي ډېر ځانګړي دي نو زه په خپل ځاني د پښتون وحدت د یووالي ډېر زیات متلاشیم یم او خوښ مې هم دی خو دا حقیقت هم شته چې په پښتنو کې دننه چونکې دا یو ډېر غټه ډیموګرافي لري ډېره غټه آبادي لري لکه افغانستان کې د 80% نه زیات پښتانه دي بیا داسې چې کوم دی نو دلته کې په جنوبي پښتونخوا کې یا شمالي پښتونخوا کې دا د کوډي لورلایي قلسف الله او هلته کې چې دي بیا په کراچۍ کې تقریبا 80 لکه یا د هغې نه سیوا دي داسې ورسیز دي نو ټوټل چې ته د پښتنو آبادي راواخلې نو تقریبا 8 کروړه پښتانه دي په دې نن دور کې څه د پاسه 7,000 ژبې ویلې کېږي 7,000 ژبې دي څه د پاسه 4,000 عقیدې دي د خلکو 4,000 داسې کومه ژبه چې یې نو دا په خپله یو کلچري او کلچر دا د ژوند د تېرولو یو طریقه ده پښتانه ما تاسو ووایي چې 8 کروړه آبادي ده نو په 8 کروړه کې مختلفې لهجې دي مختلف قومونه یا ټرایبس دي یو اندازه دا ده چې تقریبا څه د پاسه 100 لهجې دي په پښتو کې نو دې نه دا اندازه وکړئ چې دې کې قومونه به څونه بیا دوی لکه دا د دوی د دې باره کې چې کوم دی د دې د اوریجن باره کې مختلفې نظریې دي یو نظریه د بني اسرائیلو ده یو د آریان ده اوس یو نوې نظریه ده چې پښتانه دي 3 نظریې دي زه خپله خبره د دې نه شروع کوم چې دا دونه غټه ویرایټي ده دا دونه غټه ډیموګرافي ده دا دونه غټه آبادي ده د مخ په ځمکه باندې نو ظاهره خبره ده چې قبیلې به هم پکې ډېرې زیاتې بیا به د هغې قومي خصایل هم جدا جدایي د یو بل نه به خصلتونه جدایي کلتورونه به جدایي د ژوند د تېرولو ژوند ځواک به جدایي جامه پیزار به په فرق سره ما دا خبره کوله چې دغه کم ماهر چې دا وایي چې یاره 105 یا 115 لهجې دي نو دې نه تاسو اندازه کوئ چې قبیلې به پکې څونه نو عثمان خیل دا یو قبیله ده او دا هغه قبیله ده چې د دې باندې مونږه کم سرسري د دې تاریخي جاج واغستو او د هغه کتابونو نه لکه تاریخ خورشید جهان توسکی بابری چې دا زمونږه کلاسیکی کتابونه دي د تاریخ تواریخ حافظ رحمت خانی مخزن افغانی دا شان چې کم دی نو دا رمز کم کتاب دی چې د هغې ترجمه ده د خاورو د خلک داسې نور کتابونه د هغې نه چې کم مونږ دغه راغونډ کړه نو مونږ په دې نتیجه باندې رسېدلي یو چې عثمان خیل تاریخ کم از کم د 3,000 کالو پورې دا رسي د 3,000 کاله پورې 400 کاله پورې خو کنفرم دی خو اخوا اندازه لګي اوس د دې تاریخ په حواله باندې د عثمان خیلو په متعلق کم کتابونه دي چې هغه لیکل شوي دي د بد قسمتۍ نه زمونږه د قبیلوي تاریخ چې دی نو هغه په تیارو کې دی اخره کې به یو شعر ویم چې د شاهانو
ورکړه لال او جواهر دي د شاهانو ورکړه لال او جواهر دي د ادب د خاوندانو د زړه ویني.